Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Once again, most welcome to Sir Said Ghajan English Language Classes. यो और बया तासु ته په سر سید غاجان انګلیش لینګویج کلاسز کې هر کله وایو محترمو پرون چې کوم سبق موږ تاسو ویلې دي هغه سبق د پریزنت سمپل ټینس یا پریزنت انډیپندنت ټینس مبارک وو هغه یعنی د زمانه حال مطلق مبارک وو هغه سبق امید لرم چې په هغه سبق باندې به تاسو ښه پوسوي او ښه سربم په خلاصوي په هغه سبق کې یو فارموله چې موږ ویلې و په هغه فارموله کې مین ورب فرست فارم دا تقریبا په هر فارموله کې دا توري چې دی هغه موږ ویلو چې مین ورب فرست فارم مین ورب فرست فارم اوس مخته بیا بل ټینس را روان دی په هغه کې بیا مین ورب سیکنډ فارم دی بیا بل ټینس راځي په هغه کې مین ورب تھرد فارم دی بیا بل ټینس دی په هغه کې مین ورب فورث فارم دی دا مین ورب فرست فارم سیکنډ فارم تھرد فارم فورث فارم دا ویل کیږي وچشته نو دا د نن چې کوم سبق دی هغه د مین ورب د فارمو په باره کې دی یعنی د نن سبق چې کوم دی هغه د فعل د حالتو په باره کې دی بنیادی طور پر د فعل چې دی هغه درې حالتونه دي یو پریزنت دی یو پاست دی یو پاست پارټیسیپل دی پریزنت چې دی هغه فرست فارم ته ویل کیږي او پاست چې دی هغه سیکنډ فارم ته ویل کیږي او دغه رقم پاست پارټیسیپل چې دی هغه تھرد فارم ته ویل کیږي نو راځو د بورډ و طرف ته اوله خبره خدا ده چې there are three forms of verbs. There are three forms. فارم ویل کیږي و شکل ته او و حالت ته of verbs یعنی د فعل دی وای درې حالتونه دي فعل کی تین حالتیں ہیں نوٹ دا دی ہر فعل کی بنیادی طور پر تین حالتیں ہوتی ہے د ہر فعل بنیادی طور پر درې حالتونه دي چې هغه ته ویل کیږي present past past participle په دغه درو باندې دغه پیژندل کیږي پریزنت چې دی هغه فرست فارم ته ویل کیږي او پاست چې دی هغه سیکنډ فارم او دغه رقم پاست پارټیسیپل چې دی هغه تھرد فارم ته ویل کیږي مثالونه دا دي اگزامپلز go went gone go چې دی دا فرست فارم دی یعنی دا پریزنت دی went چې دی دا پاست دی ماضی ده او دغه رقم سیکنډ فارم دی gone چې دی دا ماضی ده خدا پاست پارټیسیپل دی مخته چې دی هغه بیا در روان دی او دې ته ویل کیږي تھرد فارم دا خدا خبره سو دومره خبره چې دا هغه بیا د داغه افعال د شکلو په باره کې ده چې دغه دا خصوله د ورب یعنی د فعل حالتونه چې د ورب یعنی د فعل درې حالتونه دي چې یو ته فرست فارم ویل کیږي بل ته سیکنډ فارم ویل کیږي او بل ته تھرد فارم ویل کیږي دومره خبره د دغه ورب یعنی د دغه فعل د شکلو په باره کې ده یعنی د سیکنډ فارم د تھرد فارم د فورث فارم دا جوړیږي څنګه د دې لپاره خلاصتاً اوله خبره دا ده چې فرست فارم یعنی د فعل د ورب اول شکل دا وچشته ویل کیږي د دې اسانه تعریف دا دی چې انګریز کم لفظ د کمی معنی د پاره وضع کړی دی یعنی انګریز کم فعل د کمی معنی د پاره وضع کړی دی هغه ته ویل کیږي فرست فارم دا خو خبره سو اوس د سیکنډ فارم تھرد فارم فورث فارم دغه درې شکلونه دغه درې فارمونه چې هغه جوړیږي د اول فارم سره اوس د اول فارم یعنی د ورب د اول شکل څنګه جوړیږي د هغه د پاره خپل قواعد دي د هغه قواعد چې موږ وایو نو بیا به دغه سیکنډ فارم تھرد فارم فورث فارم جوړول هغه زموږ د پاره ډیره چې هغه اساني نو دلته د په دغه سبق کې درې قواعد دي درې رولز دي هغه رولز مشتدار شي چې سیکنډ فارم تھرد فارم فورث فارم به څنګه چې دی هغه جوړه نو راځو د قواعد و طرف ته اوله خبره دلته دا ده there are some rules to form the shapes of verbs the فعل के फॉर्म यानी शक्ल बनाने के लिए कुछ قواعد है یعنی د فعل چې کوم فارم دی یعنی د فعل چې کوم شکل دی د هغه شکل د جوړولو یو څه قواعد هغه قواعد کوم دي هغه کې اوله قاعده رول نمبر 1 یعنی اوله قاعده دا ده वर्ब की दूसरी और तीसरी फॉर्म बनाने के लिए वर्ब की पहली शक्ल ईडी का इजाफा से दूसरी और तीसरी फॉर्म बन जाती है اوله قاعده دا ده چې د ورب دوم او دریم فارم چې ته جوړه یعنی د ورب اول دوم شکل او دریم شکل چې ته جوړه نو د اول شکل کې به ته د ای اضافه چې دا غو تور کړي یعنی د ورب چې کوم دوم او دریم شکل ته جوړه نو دا خو ته به د اول شکل څخه جوړه نو دا رقم به جوړه اوله قاعده دا ده
چې د هغه مین ورب دا فرست فارم چې کوم دی دا هغه په اخره کې د ای ډی اضافه ور وکړه بس دا به سیکنډ فارم او تھرد فارم چې دی هغه جوړ شي. مثالونه دا دي. اگزامپل اید دا اوس فرست فارم دی. دا فرست فارم سو یعنی د فعل اول شکل دی. اوس ایډډ وینه دا دی سیکنډ فارم سو د دې په اخره کې د ای ډی اضافه مو جوړ وکړه او تھرد فارم چې دی هغه هم بالکل هغه رقم دی. سیکنډ او تھرد فارم دواړه چې دی هغه یو رقم دی. کال معنا بولانا. اوس کال فرست فارم دی. کالډ سیکنډ فارم دی. وینه د ای ډی اضافه چې هغه مجبور کړی ده. دغه سیکنډ او تھرد فارم ویل کیږي د ای ډی په اضافه سره دا رقم نه چې ته کالډ وای دا ویل کیږي کالډ. دومره قاعده اچھا خبره دا ده نو هغه افعال چې د هغه سیکنډ او تھرد فارم د ای ډی په اضافه سره جوړیږي هغه ته ویل کیږي ریګولر ورب. هغه افعال چې د هغه سیکنډ او تھرد فارم د ای ڈی په اضافه سره جوړیږي. دوم رول نمبر 2 دوم قاعده هغه دا ده وائی irregular verb जब फेल की दूसरी और तीसरी हालत बनाने के लिए वोवेल की तब्दीली से बनाया जाता है उसको कहा जाता है. دوم رول और دوم قاعده دا ده چې کله د مین ورب فرست فارم سیکنډ فارم او تھرد فارم چې موږ جوړو یعنی فرست فارم خو دا اول سره سره جوړ دی سیکنډ او تھرد فارم چې موږ جوړو هغه بیا موږ د وویل یعنی د حروف علت په تبدیلی سره چې دی هغه جوړو. نو کچېری د ورب سیکنډ فارم او تھرد فارم یعنی د ورب دوم او دریم شکل د ای ډی په اضافه سره نه بلکې د وویل چې حرف علت ورته وایي هغه د حروف علت په تبدیلی سره کچېری سیکنډ او تھرد فارم جوړ سو هغه ته بیا ایریګولر ورب چې دی هغه ویل کیږي. اوس حروف چې دی هغه پر دوه قسمه دي یو وویلز دی او کنسوننت دی. وویلز یعنی حروف علت او بل چې دی هغه کنسوننت حروف صحیح. حروف علت دا دی ا ای آی او یو. اوس کچېری د مین ورب دوم شکل او دریم شکل د دغه ا ای آی او یو په تبدیلی سره جوړ سو هغه ته بیا ویل کیږي ایریګولر ورب. نو دغه قاعده ده वाई इरेगुलर वर्ब जब फेल की दूसरी और तीसरी हालत बनाने के लिए वोवेल की तब्दीली से बनाया जाता है उसको कहा जाता है उसको कहा जाता है जिसकी दूसरी और तीसरी हालत एक जैसे हो. मसलन कचीरे द फेल دوم دریم شکل د وویل په تبدیلی سره یعنی د حروف علت په تبدیلی سره جوړ سو هغه ته بیا ایریګولر ورب ویل کیږي یا ایریګولر ورب هغه افعال ته ویل کیږي چې داغه سیکنډ او تھرد فارم دواړه چي دي او دواړه یو رقم. لکه مثلا اوس دا اگزامپل مثالونه سیټ ګوره دا فرست فارم دی اس آی ټی دی لیکن د دې سیکنډ فارم چې جوړ دی هغه سیټ دی د ا په تبدیلی سره چې هغه راغلی دی آی واو چې ختم شو ا د دې آی پر ځای باندې چې هغه رااله او دا رقم رائټ معنا لیکنا. اوس دا د دې سیکنډ فارم چې دی هغه رالی روټ او دا رقم تھرد فارم چې دی هغه ریټن دی او دا رقم سټوډ. دا دواړه ویني سیکنډ فارم یو رقم دی فرست فارم لیکن سیکنډ او تھرد فارم چې دی هغه بل رقم دی دواړه سره یو رقم دی. اور رول نمبر 3 دریم رول دا دی چې مور irregular ورب بیا واغه تو ویل کیږي فرست فارم سیکنڈ فارم تھرد فارم در سره یو رقم دی. جیسے जब फेल की पहली दूसरी और तीसरी हालत एक जैसे हो तो उसको मोर इरेगुलर वर्ब कहलाता है. एग्जाम्पल जैसे कट दोम मिसाल पुट वेने फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म गर्द चली هغه یو رقم سو. خلاصه دا ده چې یو ریګولر ورب دی یو ایریګولر ورب دی یو مور ایریګولر ورب دی. ریګولر ورب هغه افعال ته ویل کیږي چې سیکنډ او تھرد فارم د ای ډی په اضافه سره راشي اور ایریګولر ورب هغه افعال ته ویل کیږي چې سیکنډ او تھرد فارم د وویل په تبدیلی سره راشي یا سیکنډ او تھرد فارم دواړه یو رقم وي او دغه رقم مور ایریګولر ورب واغه افعال ته ویل کیږي چې فرست فارم سیکنډ فارم تھرد فارم در سره یو رقم وي.